أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن او ندي جائز يو مؤمن لرا ان يقتل مؤمنا جد قتل کی يو بالمؤمن لرا الا خطأ مگر بخطائي سرا. ومن قتل مؤمنا خطأ او چاچ قتل کو یو مؤمن لرا بخطائي سرا فتحرير رقبة مؤمنة نو لازم دی پدوان دی ازاد ولد یو غلام مؤمن. ودیت مسلمة الى اهله او لازم دی پدوان دی دیت ادا کړلې شوی سپارلې شوی اغه اهل د دغه مقتول تا اغه وارثانو د دغه مقتول تا الا ان يصدقوا مگر په هغه صورت کې په لازم ندي چې معاف کی ورته هغه ورته معافي وکي. فإن كان من قوم عدو لكم پس کچرته وی دغه مقتول دغه مړ کړلې شوی سړی د قوم من قوم د هغه قوم نا عدو لكم چې هغه دشمنان دي ستاسو وهو مؤمن پدس حال کی چې وی دغه مړ مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نو بیا لازم دی پدی قاتل باندې ازاد ولد یو غلام مؤمن دیت پی بیا نشتی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ او کچرتوی دغه مقتول د داسې قوم نا چې پمنځ تاسو پمنځ د هغې کې میثاق معاهده ده صلح ده فدیة مسلمة الى اهله نو بس لازم دی بیا پدی قاتل هغه دیت سپارلې شوی هغه وارثانو د مقتول تا. وتحرير رقبة مؤمنة او لازم دی پی ازاد ولد یو غلام مؤمن. فمن لم يجد پس هغه څوک چې نمومي یو مؤمن غلام لرا فصيام شهرين متتابعين نو لازم دی بیا روجی 2 میاشتې پر لپسې توبة من الله د پاره د قبولیت د توبې د جانب د الله نا یعنی چې دا کفاره او دیت ورکی او بیا خدای ته توبه وباسي خدای پاک به توبه قبول کی. وکان الله علیما حکیما او دے اللہ تعالی علم والا او حکمت والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا او هغه چا چې قتل کو یو مؤمن لرا قصدا فجزاؤه جهنم نو پس بدله د دې دوزخ د جهنم د خالدا فيها وی به همیشه د په جهنم کې. وغضب الله عليه او غصه د الله تعالی په دې قاتل باندې ولعنه او لعنت لګلې د الله تعالی په دې قاتل. واعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی الله د دې قاتل لپاره عذاب لوی. یا ایها الذین آمنوا اے هاغه کسانو چې ایمان مراوړې اذا ضربتم فی سبیل الله هر کله چې تاسو سفر کوئ په لار د الله کې فتبینوا نو پس خط تحقیق کوئ ولا تقولوا او موای تاسو لمن هاغی چاہتا القا الیکم السلام چې هغه پیش کی تاسو تا سلام در باندې واچي یا در ته پیش کی صلحا لست مؤمنا چې نیت مؤمن. تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو تلاش کوي اغه سامان د ژوند د دنیا لرا. فعند الله مغانم كثيرا نو پس دید الله سرا اغه ډیر شی غنیمتونه
کذالک کنتم هم دقرنگی وی تاسو من قبل مخکی فمن اللہ علیکم نو پس احسان وکو اللہ تعالی پتاسو چی ایمان درت نصیب کو فتبینو نو پس تحقیق کوئی تاسو پورا معلومات کوئی تاسو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک دے اللہ تعالی پہاغی سچ تاسوی کوئی خبردارا لا يستوي القاعدون من المؤمنين ندی برابر هاغ کسان چه ناس دی من المؤمنین او دی دوی د مؤمنانونا غیر اولی الضرر علاودی د هاغ کسانونا چه دی خاوندان د ضرر یعنی علاودی د معذور خلقنا معذور هم ندی والمجاهدون في سبيل الله او هاغ کسان چه جهاد کونکی دی پلارد اللہ کے بے اموالهم و انفسهم پا معلون اخپلو سرا او پا نفسون اخپلو سرا فضل اللہ المجاہدین فضیلت ورکڑے اللہ تعالی غروالے ورکڑے اللہ تعالی مجاہدین لرا بے اموالهم و انفسهم چی حقی جہاد کوي په مالونو خپلو سرا او په نفسونو خپلو سرا علی القاعدین په ناستو کسانو درجتن یو لوی درجه عظیم درجه وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او د ټولو سره وعده د الله تعالی کلی وعده خیسته بدلا چې هغه جنت ده وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او فضیلت ورکړه دے الله تعالی هاغي کسانو ته چې jihad کوونکي دي په هاغي کسانو چې ناس دي د jihad نا اجرا عظیما په هغه ثواب او بدلی لوی سرا درجات منه درجی دی د دوی د پاره د جانب د الله نا ومغفرة ورحمه او بخندا او رحمت د جانب د الله نا وکان الله غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے او مہربانا